الحي هو الله، الحق هو الله. يا أمتنا شدي الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي. يا أمتنا شدي الحيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزتمندو کله نه چې اسلام را شروع شوی نو د حق او د باطل معرکه مقابله را روانه ده. د کله په سرنګ کې کله په سرنګ کې خلک د اسلام توهین کوي، د اسلام مخه وي، د اسلام مخنیوي کوي په مختلفو طریقو سره، یا اشارتن یا کنایتن یا چې دی مختلفو شعبو سره په مختلفو طریقو سره د اسلام د مخه وي. نو چرته خلک ډایرک به ډایرک د اسلام مقابله کوله چې هغه شان نشي کولی، بیا په بل لار راځي، په بل لار باندې راځي. د هغې دپاره واضح ثبوت چې نن سبا د هغې به اول یا مستشرکین تیارول یا بیا نور به تیارول، او په نن سبا دور کې د نابالغه شاعران هغې تیار کړي دي. لکه د دې صاحب خبرې تاسو واورئ. د جام او د حرس مظاهره ده که جنت دی، د حورو د عیاش وجود اډه ده که جنت دی، د نر او د مادي مقابله ده که جنت دی، د سکس یوه بربنډه تماشه ده که جنت دی. یوې نه به پاسم بله به لاسو نه راکاږم، یوې نه به پاسم بله به لاسو نه راکاږم، نو داسې د راجا بازار چکله ده که جنت دی. څه نور څه پکې هم شته که بس خیجه او کوزیږه، څه نور څه پکې هم شته که بس خیجه او کوزیږه، د پورن او د بلیو فلم نقشه ده که جنت. عزتمندو چې د دې قسمه شاعران وي چې د هغې خبرې د اسلام پسې وي، د هغې خبرې د اسلام پسې وي، جنت پسې خندا، حورو پسې خندا، الله او پیغمبر پسې خندا، د هغه احکاماتو پسې خندا. د جنت د تذکره چا کړې ده؟ ما خو نه ده راوړې، یو بل مولا خو نه ده راوړې، یو انپړ خو نه ده راوړې، جاهل نه ده راوړې، انګریز نه ده راوړې، عربي نه ده راوړې، عجمي نه ده راوړې. دغه خبره د جنت او د دوزخ ته د الله رب العزت په خپله په قرآن کې فرمایي چې جنت داسې دوزخ داسې. بیا د حورو تذکره بل چا نه ده کړې، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده. دغه تذکره چې د زموږ استاد ښکلي استاد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده، قرآن پاک کړې ده چې بھئی داسې حورې به که چېرته په یو سمندر کې توکانې توکي نو هغه د هغې هغه تریخوالي به ختم شي. دکه شان د جنت اعلی منازل چې دا ذکر شوي په زرګونو کاله به چې دی اس د هغې لاندې د سوري لاندې د یو اونې مزل کوي، دغه سوري به نه ختمیږي، د هغې هر څه جدا دي. بل جنت او چې د شاعرانو بیا د اول خو ګوره شاعران رحمان بابا هم شاعر و، د هغه نه مخکې د احمدشاه ابدالي بابا وګوره هغه یو لیډر هم شاعر هم دغه شان لوی لوی خلک تېر شوي دي. یا د نږدو دور کې که دوی د چا پیروي کوي، مثال په طور که غني خان نو غني خان خو دا نه ګډې وډې نه ویلې، هغه خو په څه خو پوهېده، په الفاظو په چنو باندې پوهېده، په منطق فلسفه باندې پوهېده، په ښه بد باندې پوهېده. دا خو دوه ټکي نه ویلې هغه شاعري، دوه ټکي نه زده کړې هغه شاعري، او هغه بیا رالګي ډایرکټ د هغه دویمه خبره مولا اسلام دې پسې کوي. ولې چې دا اثارن ټارګټ ته مولا د څه وایي نه، جومات چې به د څه نشي ویلې، الله رب العزت چې صبر کوي بس رالګي اسلام پسې خبره وایي. نو د جنت ته راجوړاویل یا چې دی نو دا خو یا ما اشارتن د کفر خبر یا کنایتن یا چې دی صراحي بس چې ته صریح الفاظو سره بس د کفر کلمه وي، بس صفا وي چې بھئی زه د اسلام مخالفت کوم، نو بس نو دا ټول هغه دي لګیا دي د اسلام ډایرک به ډایرک دا نه شوی چې د اسلام ټیک دی غلط دی یا د اسلام زما سره ده، بس د دوی دا طریقې اپناوي چې اسلام دی داسې خبرو پسې عقلي طور خلکو ته پیش کوي چې بھئی دا خبره غلطه، دا ستا عقل دی، الله تبا کې ستا عقل په څه باندې پوهېږي چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حکم رالی او هغه ویلی دی چې بھئی جنت داسې دی، هغې کې به دومره غلمان وي ته هغې پسې خندا کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو به اویا حورې وي، ته د اویا حورو پسې خندا کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی فرمایلی دی چې یو جنتي له به خدای پاک چې دی دومره طاقت ورکړي ته هغې پسې خندا کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت والا تذکره کوي په ښه الفاظو سره، ته د هغې تذکره کې د چکلې سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت والا تذکره کوي د خپل ملګرو په طور، ته د هغې تذکره کې د سپکاوي په طور باندې. دا عزتمندو دا اسلام نه دی، دا مسلمانان نه دي. بیا خلک وایي مولیان چې د کفر فتوی لګوي، مولا کم عقل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې چا په چا باندې د کفر فتوا ولګوله که په هغه کې ځای نه وي دا ده پسې راواپس کېږي، مولا کم عقل دی چې ځان کافروي. نه دا اصل کې دا خلک خپله کافران دي،
خپل د کافرانو په لار باندې وي الله رب العزت موږ د داسې شاعرانو د شعر او شاعر او کتای برابر نه ده ردیفونه برابر نه دي په یو شی باندې کې څه برابر نه وزنونه برابر نه دي هر کس را لګي شاعر دی الله رب العزت د شاعرانو د شاعران الله مون محفوظ ساتي د تبعی د اسلام خلاف ورزي د اسلام په لګیا دي صرف پزان جامه د پښتو یا پزان باندې جامه د شاعر را چون نور د اسلام خلاف دي د دستور اماران دي الله رب العزت مون له دینه بچي الحي هو الله الحق هو الله لا ترحم خاين ببلادك أهل النخوي هم أسيادك